الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب الزکاة من الإسلام. دا باب دے کہ دا بیانیږي چې زکات د اسلام حصہ ده، یا باب الزکات من الاسلام یو جمله بشي. باب د په دې خبره کې چې زکات د اسلام حصہ او شعبه ده. دعوه د باب صدا او غرض د امام بخاری رحمه الله سره او مناسبت مخ کې باب او کتاب الایمان سره سره او شرح د باب او د حدیث. دعوه د باب بیان دی وی شعبې کوي د شعب د ایمان دا چې هغه شعبه د زکات. غرض رد په مرجئه او متکلمین او جهمیه چې ایمان بسیط غني. نو دا ثابت ہے چې ایمان ذو شعب دے او ذو شعب مرکب، نو ایمان مرکب شو او هر مرکب کی زیادت او نقصان راځي، نو ایمان کی زیادت او نقصان راځي. او حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله فرمایي چې ترغیب ورکړي مسلمان ته په کولو د دې شعبې. مناسبت د دې باب مخ کې باب سره، مخ کې باب کې او باب زیادت الایمان و نقصان، زیادت او نقصان د ایمان ثابت او زیادت او نقصان راځي په شعبو سره، چې شعبې ډېری نو ایمان کې به زیادت او چې شعبو د اسلام او ایمان کې کمی نو د بیان د شعبې کوي چې دې سره زیادت په ایمان راځي او په نه کولو سره نقصان په ایمان راځي. او د کتاب الایمان سره په مناسبت واضح ده. شرح د باب. باب هذا باب مبتدا او خبر. الزکات من الاسلام. زکات شعبه د شعبه د اسلام. متکلمین ویلش هغه د طرف تاسو جواب کولای شي چې د دعوه به الله صحیح شي چې من تبعیضی شي یا من بیانی شي. چې من بیانی شي نو از زکات من الایمان، زکات ایمان دی، او چې من تبعیضی شي زکات د ایمان حصہ ده. او چې من ابتدایه شي بیا به داسې چې زکات ناشی دی د اسلام نه، نو بیا د استدلال نه صحیح کېږي، بیا زکات جز د ایمان نشي. تاسو په خبره پوه شئ که وقوله تعالی یا وقوله تعالی، او په بیان د دې قول د خدای کې وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین. په دې باندې اوس دعوه خو کې خود په دعوی دو دلیلونه پیش کړي. یو د آیت کریمه دی او یو مرفوع حدیث. آیت کې خدای وایي وما امروا، دوی ته امر نه دی شوی الا ليعبدوا الله، مگر د دې خبرې چې دوی د خدای بندګي وکړي مخلصین له الدین، په داسې حال کې چې اخلاص کوونکي خدای ته په دین کې، حنفا په داسې حال کې چې مایل د باطل نه حق ته، ويقیم الصلاة او درون کی د منځونه ودرې منځونه، ويؤت الزکات ورکی زکات، وزا ندری سيزونو باندې دوی ته امر شوی. یو اخلاص بل عبادت، بل اقامت الصلاة، بل ایتاء الزکات. وذالک دین القیمه،
او دا اهتمام او امتثال د درې سيزونو او دا درې سيزونه دین القیمه، دین الملت القیمه، قیمه به صفت د ملت چې دین هغې ته مضاف وذالک دین القیمه، دا لاره او طریقه د هغه دین ده د هغه ملت ده القیمه چې کوم برابر دی کږلېچ پکې نشته چې صراط مستقیم دی. وجه د استدلال او بنا د استدلال د امام بخاری په دې ده چې دې درې سیزونو ته دین ویل شو وذالک دین القیمه، او دین او اسلام یو دی. نو دعوه ثابت شو چې الزکات من الاسلام، نو اسلام ذو شعب شو، اسلام مرادف دی د ایمان سره، نو ایمان هم ذو شعب شو، بس د دعوه ثابت شو. متکلمین دا ویلی شي چې جګړه په بساطت او ترکیب د ایمان کې ده نه د اسلام. دویم دلیل چې زکات د اسلام حصہ ده او ایمان ذو شعب ده. دویم دلیل مرفوع حدیث ذکر کړي. وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابي انه سمع طلحه ابن عبید الله یقول، دا طلحه ابن عبید الله نوریدلی دی چاغه فرمایلی دا دې حدیث راوی طلحه ابن عبید الله دی. دا هغه مبارک صحابي دی چې د دنیا کې د جنت زیری ورکړل شوی، د عشرو نه دی چې مبشرین بالجنت. لسو کسانو ته جنت زیر ورکړل شو. لقد بشر الهادي من الصحب زمرتان بجنات عدن كلها فضلها اشتهر سعيد زبير سعد طلحة عامر عثمان ابن عوف علي عمر. شاعر په دې شعر کې را جمع کړی دي سعید، زبیر، سعد، طلحہ، عامر ابو عبیدہ، پنځه عثمان، ابو بکر، عثمان ابن عوف، علی، عمر. لش او طلحہ رضی اللہ عنہ مبارک صحابی دی. اتو صحابو کې چې ټولو نه وړاندې اسلام قبول کړ، او په هغه پنځو صحابو کې چې ابو بکر صدیق په دعوت اسلام قبول کړ، او د شپږو هغه مبارک صحابو نه دی چې عمر رضی الله عنه شهید کېده د خلافت چارې ورته سپارلې وې چې زمانه وروسته به خلیفه تاسو ټاکئ. یو پکې طلحه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شورا د ارکانو نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه تشریف وړو، طلحه رضی الله تعالی عنہ ته د خپل رضا اعلان کړو چې زه د طلحه نه راضی یم. غزوه بدر کې د حقیقتا شریک نو، حکمن شریک دیو. سعید ابن زید نبی علیہ السلام جاسوسی ته لیکلیو، بیا غنیمت کې سم ورکړه چې دوی راغلل نو غزا تیره شوې، او په غزوه احد کې د عظیم امتحان نه تیر شو. د محبوب د دفاع دپاره چې کومو صحابه کرامو خپل ځانونه قرباني کړي وو، یو پکې طلحه و. 15 زخمونه په بدن خوړلي وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غشی نه وپرېښ. 15 غشو گزارونه پر رسول الله کېدل او د ورته خپل ټټر نیولی و. داسې محبت څوک نشي ښود. یو لاس یې شل و، په نیزو لګېدلی و او په غشو رګ یې شلېدلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل طلحه ممن قضا نهبه، طلحه هغه څوک دی چې د خپل اجل پوره کړی، ځان یې مرګ له مخکې کړی. او دا بیا فرمایل چې څوک ژوندی شهید من سره ان ينظر الى شهید
فی الدنیا فلینظر الی طلحه چا چې دا خوښوي چې ژوندی شهید وګوري نو دی ژوندی شهید. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په فرمایل طلحه رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوه احد ټولې نیکۍ په خپله تله کې ځان له واچولې، ټولې نیکۍ خو ده وګټلې. بل د ده خصوصیت دا و چې څلور بیبیانې وي او په دې څلورو بیبیانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سانډو د هرې بیبي خورې د نبی علیه السلام بیبي وه. داسې قرب او رشته داري په صحابو کې د بل چا نه وه. د یوې بیبي نوم یې د ام کلثوم بنت ابي بکر، عایشه د نبی علیه السلام بیبي وه، خورې د ده بیبي وه. بله بیبي وه حمنه بنت جحش، د نبی علیه السلام بیبي وه زینب بنت جحش. بله بیبي وه فارعه بنت ابي سفیان او د ده بیبي وه ام حبیبه بنت ابي سفیان. او بله بیبي وه رقیه، دا د ام سلمې خور وه. شپږ دېرش هجري کې د یو نامعلوم طرف نه په جنگي جمل کې په غشي ولګېده. عمر یې 2 شپېته کاله. جنگي جمل پیژنئ؟ عایشه رضی الله تعالی عنها چې په اوښ تللې وه او د دې اوښ زخمي شوی و نو دې ته جنگي جمل وایي. دا د اسلام واقعات دي، مسلمانانو کې اختلاف و. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لنه وتللې، نه سیاست سره سکاو. زنانه سیاست څه کوي؟ دا د سړو شی دی. او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دې ته لاړه چې علي رضی الله تعالی عنہ ته ووایي چې عثمان په قاتلینو باندې قصاص جاری او سره خپل خپلوانو لاره کې ورسره ډېر خلک روان شو چې خلکو له پته ولګېده چې ام المؤمنین علي رضی الله عنه ته استقبال ته راووت او د ده په ډله کې دا غلط خلک شریک شوي وو د عثمان قاتلین او ګزارونه وکړل چې رښتیا راتلل دروغو کلي وران کړي وو. بیا چغې خلکو ویل چې مه کوئ مه کوئ، بیا نه مني. ډلو ټپلو کې دقه شی دی چې ورګډ شي تا به نه یې کړي بل چا به کا، خو راغلی خو به مشر راځي که نه. قصه بیا د نامبدګي د چا ده؟ د مشر ده. نو دا په جمل و نو ځکه دی ته دې کې صحابه کرام ډېر شهیدان شو. بدریان طلحه رضی الله تعالی عنه پکې شهید شو، بدري صحابي و. ددنا دې التخخ کا څلور دېرش کاله بعد د دې لور په خوب ولیدلو چې قبر ته مې اوبه راننوتې، چې کله قبر کولاو کو صحیح سالم و د بصرې شهر دننه یې بیا دفن. زمونږ یقین دی چې اوسه پورې به صحیح سالم انشاءالله. چا سترګې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن لګېدلي د هغه بدن خاورې انشاءالله نه خرابوي. د ده نه 38 احادیث روایت شوي دي. یو پکې دا دی، دی وایي جاء رجل، یو سړی راغی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام من اهل نجد، د نجد نه یو سړی راغی. من اهل نجدین دا صفت د رجلن دی په اعتبار د متعلق سره، کائنون من اهل نجد. سائر الراس یا سائر الراس، چې سائر الراس شي نو بیا به صفت شي دا رجلن. نجد اوچتې ځمکې ته وایي او تهامه ټیټې ځمکې ته وایي. حجاز ته تهامه وایي، حجاز ځکه ټیټه ده، او نجد اوچته ده. نجد د نجد نه راغی. سائر الراس ګډ وډ ویښته یو، طالب العلم ویښته یې ګډ وډ و.
سائر الراس دا صفت دا رجلن صفت ثانی او که سائر الراس نو دا بحال شي دا رجلن پدا سے حال کی چی وقتی گردو اعتراض بوارد شي چی صفت شي دا رجلن نو دا معرفت سائر الراس مضاف مضاف الیہ اور رجلن نکرہ دا تاسو با جوابو کئی چی سائر الراس دا صفت لفظی دے ذکر صیغہ دا صفت تا مضاف شوی دا چاہتا معمول تا اور صیغہ دا صفت چی مضاف شی معمول تا دا خوی اضافت لفظی خو مفید دا تعریف نہیں صرف تخفیف پر لفظ پیدا کئی لہذا صفت نکری واقعی کی دا سوکو دا سڑے سوکو دا زمام ابن ثعلبہ بعضی وی لقیت ابن سمبہ درست کتاب العلم کے براش چدے زمام ابن ثعلبہ علت صلاحت نسمع دوی صوتی منگا اوریدا دوی صوتی گنگوسی دا آواز دا دوی گنگوسی دوی زان سر سڑے خبری کئی دیتا دوی وی دوی دوی صوتی ہی تابا مفول شی دا نسمعو دا پا او یا یسمعو دا مضارع مجهول غائبا بیا با دوی صوتی ہی مرفوع شی نائب فاعل بشی دا یسمعو دا پا اور یہ دل کے دا گنگوسی دا قول دا علاقہ پا مانا پوشی سڑے چرازی نو دا گنگوسی سلکھو دا گنگوسی دا دیر پارکو دا خبر ایسان سر تکرارا ولی دا تپوس بکوم او دا تپوس بکوم سان سے تکرار قرآن ہیر نش ذکر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعرو زاراہ بداہتا حابہو و اذا خالقتہو معرفتا احبہو دا نبی علیہ السلام خصوصیت چا بچناشنا راغن لچیده با یرا پیل با راتلا اچھی دا نبی علیہ السلام سے بیلک وقت تیر که نبی علیہ السلام محبت پیداش بیا بزاور شو یرا بناو دکا یرا ادا یرا بچوم دا یرا دا محبت و نبی علیہ السلام تشدد و سختی بچانک و ولا نفقه ما یقول او من نپوی دی چی دے سوئی خو گنگوسی موریدا گنگونیا دا ما یقول باب مقول بهی دا نفقه دا پارش یا ولا یفقه ما یقول نپوی دل کے دا سوک چی دے سوئی ندا بیا نائب پائل دا ولا یفقه دا پارش حتی دانا تردی چرا نزدیش طالب تکرار زان سره کولی شي چې بلار را روان او چې استاد نه تپوس کوي نو را نږدې کېږي به حتی دانا تر دې چې را نږدې شي فاذا هو یسأل دا ایزا مفاجاتیه ده دې تپوس کوي یعنی الاسلام د اسلام باره کې چې اسلام څه ته وایي اسلام باندې مې پوهېږم او دے دا اسلام دا حقیقت بارک تپوس کئی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ورطوئی خمس صلوات پینزم انزن دی فی اليوم واللیل دشبی و دورزی اور روجد و زکاة تیدا دری سیزن ورطا ذکر کئی او پتا صبح اعتراض وارد سی چرتا خوب بارد حقیقت دا اسلام کے تپوس کرے ہو او حقیقت دا اسلام کو شہادتین دی دا پینزی سیزون خونی دا دری سیزون خو اعمال دی حقائق دا اسلام ندی اخوی ذکر نکنا تاسو پا جوابو کئی صلوات خمسائی ذکر کر او باقی کی شہادتین شتکر دین جواب بداو کئی سائل دا اولنا مقر بشہادتینو دا غی اعادی تا ضرورت نو یا با بتا سے اعتراض والی سے چہاج والی ذکر نک جواب بتاؤ کہ چراوی اختصار کھڑے دے حج ذکر کھڑے و قراوی نہ دے ذکر
خمس صلوات په یو شپه ورځ دا باندې پنځه منځونه دي دا خمس صلوات په یوم واللیله دا یا مرفوع ده مبتدا ده خبر حذف ده یہ من فرائضه خمس صلوات په اليوم من فرائضه به خبر مقدم شي او خمس صلوات په اليوم واللیله دا مبتدا مؤخر شي کوئی نشي یا من ارکان خمس صلوات یا منصوب ده مقبول ہے پہلے ماضی پر خص خمس صلوات او اچھا ویلی دی ابن حجر ویلی دی چی دا مجرورم کی دیش خمس صلوات بیا بچیش بیا با بدل شید من الاسلام فیضا ویسألو عن الاسلام خمس صلوات دا ابن حجر ویلی دی فتح الباری کی مولا علی قاری پہ زبردست رد کرے اگوی دا روایتنم غلط ہے اور درایتنم غلط ہے روایتن ذکر غلط ہے چی بیوہ نسخہ کی منگا چاہتا مجرور نہ دے لیتے خمس صلوات اور درایتن ذکر غلط ہے چی خمس صلوات بدل و مبدل منہو خدیو سری پا کلام کی اور دلتا پیزا ویسألو عن الاسلام دس امام ابن ثعلبہ کلام دے اور فقال رسول اللہ اسلام خمس صلوات بدل دا نبی علیہ السلام کو خبر کرا دے بدل یو سری ویلی و مبدل منو بل سری ویلی در کی دیش دیم دارے چی بیا جواب ہونا شا بیا خود جواب ہونا خمس صلوات خود دا سوال جواب دی بیا بدسی شی فیضا ویسلو عن الاسلام خمس صلوات دے دا اسلام بارک تپوس کئی چی بینز منظور دی جواب شیش حالکہ دا سقط خلق دی اور دا سی خطا کی گی چی ابن حجر خطا شوئے گور دائی بدل جوڑ کرے حالکہ تا سفی پوچھ سے نبی آتے سوائی فقال هل علی غیرها تا غیرها دا یا پائل دے دا پیل دا پارا هل یجب علی غیرها آیا واجب دے پا ما باندی دا دین بغیر دری پینزون نوٹ سر باندی واجب یا دا علی خبر مقدم دے غیرها مبتدا مؤخر آیا پا ما لازم دے غیر دا دین دری پینزون غیر باندی بل سشتا قال لا نبی اسلام دوینا الا ان تطوع مگر کتی نپلی کے الا ان تطوع مگر کتی نپلی کے نو خیر دے فرائض در پانے نور نشتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی علیہ السلام و فرمائے وسیام رمضان در رمضان رو جدا دار باندی قال دوت الحل علی غیر دین علاوہ نور سر باندشتا دے دیر شروطون علاوہ قال لا نشتا الا انت تطوع مگر کتی نپلی کی قال راوی وی وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة نبی علیہ السلام و زکاة تم ذکر کا قال هل علی غیر ویا پما باندې بل سشتا غیر د دین قال لا نشتا الا انت تطوع مگر کتی نپلی کی قال راوی وی فأدبر الرجل سری شاکر روانش وهو یقول او دی وی ادبر الرجل نمعلوم شوا چی پیر سیب تاو یا استاذ سیب نروانے کی او پریوز منزی دا پیران پریوز ذکر او درزل تبیا بسے که خطوون خلینو بس او برزی که پتکیم تیو برزی دا صحابی گوری دا نبی علیہ السلام نشتای شاکر روانش وهو يقول ودزان سره والله لا ازيد على هذا ولا انقص قسم میرے با اللہ چنب بدی کی زیادت تو کمونا بابا کی کمی وکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پر افلح ان صدقہ تا کامیاب شو کچری رشتیا ہوئی کچری رشتیا ہوئی نو دا کامیاب دے نو مناسبت پدی ٹکی کی دے چھے نبی علیہ السلام و تا زکاة ذکر کر پا اسلام کیا اگر تپوس تا اسلام کرو نبی علیہ السلام و تا دری سیزینا ذکر کر یو پکی زکاة نو زکاة تا اسلام شعبہ شوا او بابن الزکاة من الاسلام باب ثابت شکنا
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل افلح ان صدقه، دا ان صدقه شرط ده او جزای حسب ده، ذکر دال بر جزای شته چې افلح لا ان صدقه افلح فقط افلح. الکه په پوي شي دا جزا مقدمه نه ده، بعضی نحویان وایي جزا مقدمه ده او بعضی وایي نه جزا په شرط نشي مقدم کېدلی، دا دال بر جزا ده، جزا بل حسب. قرآن کې د دې نظائر دي. فلاح څه ته وایي؟ کامیابی څه شی ده؟ فلاح چې سړی کامیاب شي، فلاح څه ته وایي؟ فلاح دی ته وایي صحت بلا مرض، صحت دے بغیر د مرض نه، وغنن بلا فقر، سړی مالداري فقر یاره نه، وبقاء بلا فنا، سړی همیشه فنا په ناراضي، وشیب بلا شیبت، او ځواني بغیر د سپینګرتوب نه. بس دیتا فلاح وای، او دا فلاح دنیا کې نشته، دا فلاح به کوم ځای کې؟ جنت کې وای. جنت کې به بقای فنا پکې نشته، غنا د فقر پکې نشته، هر څه به در سره. تاسو یقین وکړئ چې جنت د فلاح به جنت کې ده. الظفر بالمطلوب، سره په خپل مطلوب کامیاب. دنیا کې د سفر هغه شي نه، جنت کې شته. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، تا خدای وایي قرآن په معجز کتاب دی، لنډ مختصر. زه به درته څه دا بیانوم، دا دی په دې کې هغه څه دي چې ستاسو زړه څه غواړي، ستاسو زړه څه غواړي هغه به یې پکې. نو د سړي زړه دا غواړي چې ښځې دې پکې، نو جنت کې به ښځې حور مقصورات فی الخیام، او ښځې به هم پکې داسې چې پردو سړو له به نه ګوري، خواهش به دا نه. جنت مخې له یو نهر لګېدلی، نهر الحیات ورته وایي. نو چې جنتیان جنت له ځي، دې نهر الحیات کې به یو اوبه ورکوي چې اوبه وکړي، کینه یې په کمه. جنتیان په خپلو کې مؤمنان سره وران راوراني، زړه بدای دا به وځي، مینه محبت به شي. بل دا ده چې غلط خواهشات به د ذهن نه وځي، چې کوم غلط خواهشات دي دا به ذهن نه وځي. شیخ صاحب رحمه الله هغه د نسوارو ډېر خلاف، هغه به طالب چیټ رالیږلی و چې نسوار په جنت کې، ځکه جنت کې وایي چې ستاسو څه خوښ یې، هغه به زما په نسوار ډېر خوښ دی. نو هغه به فرمایل، دا به ډېر ویل چې ما ورته چې زه د خپل اجتهاد نه دا خبره کوم چې نسوار اشتها به ستا نه راځي. وایي ځکه نسوار ګنده شی دی، پلید شی دی، او خلاف فطرت دی، او اشتها به د خلاف فطرت شي نه راځي. لکه جنت کې به ښځې وي، او ښځې به څنګه وي، بل طرف ته به کتلیم نه، لم کأنهن الیاقوت والمرجان، او لم یطمسهن انس ولا جان. تمس به ورسره نه بل انسان کړی، او نه به ورسره څه کوم پیری نږدې شوی. او قاصرات الطرف، نظرونه به ښکته وي، صرف خپلو خاوندان. او خاوند جنتي به څنګه وي؟ جنتي به هم پردۍ ښځې له شوق نه کېږي، اشتها به دا نه راځي چې بله ښځه مې کتلې، نه خپلو ښځو باندې به موړي، او ډوډۍ به خوري، او خوراکونه به کوي، او غذاګانې ورګمې به وکړي، او بس استبار څه ختم شي. لیټرین ته تک به پکې نه وي، تا اوس مزې کار. او چې جما کوي نو منی به پکې نه وي، بس یو هوا به ترې خارجه شي، لذت به حاصل شي، او د هغه هوا به خوشبویي به ترې خارجه شي. او هلته به تناسل نه وي چې بچي راوړي، او ښځه حایضه کېږي، او ښځه نفاس کېږي، دا غمونه به هلته نه وي. لانجې صفا سوتره کار به وي.
تاسې په خبره باندې پوه شئ نو بلې ښځې ته به د اجتهاد جنتي نه کېږي او ورسره به شئ غلمان به همي غلمان د غلمانو باره کې خدای وایي څنګه دی آیات یطوف علیهم غلمان مخلدون ها وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا نو هغه پکې راغلي چې غلمان به مې دا به خادمان دا هلته به خلاف فطرت خواهش نه نو د سړي تصور له به دا نه راځي چې د هلکانو ته اشتها راشي ځکه دا خلاف فطرت څیز دی د خلاف فطرت خواهشات بني هغه به صرف منډې را منډې وایي او خدمت به کوي او خدمت به هلکه تاسو به خبره پوه شئ دا فلاح افلح معنا دا دا سړی جنتی دی ان صدقه که دی رښتیا وایي چې لا زید ولا انقص به دا جنتي شه جنت ته به ځي انشاءالله فلاح جنت ته تلو ته وایي او جنتی به ختمېږي نه مړ کېږي به نه دا غټه خبره پکې دا ده موږ مرګ نه یېرېږو هلته به مرګ نه وي تاسو به دا کېدی شي چې سړی دې نه مړ کېږي او دا ساینسدانان وایي د انور باندې 15 کروڑه کاله تېر شوي دي د لمر د څومره کلو دی تر اوسه پورې 15 کروڑه کلونه 15 کروڑه کلونه او که په دغه کې که دا د دوی خبرې دي نو اوس په د رڼا کې څه کمی راغلی دی نه ته به نه مړ کېږې او په قوت کې به دې څه کمی نه راځي قوي به پردی ښځو له به کتل نه وي ځکه دا د غیرت خلاف ده بې غیرته سړی پردیو ښځو له ګوري او یا خپله ښځه پردیو سړو ته پیش کوي چې ورته وګوري دا د بې غیرته سړي کاري جنت د بې غیرتو ځای نه دی جنت ته به غیرتمن خلک ځي غیار تاسو په خدای یقین وکړئ چې دا حیوانات هم ډېر غیرتي دي چرګ بل څوک پرېږدي غواله غوی بل څوک نه پرېږدي سپی ګورې کور ته بل څوک نه پرېږدي یو شی دی خنزیر هغه ډېر بې غیرته دی به خپلې ښځې له ګوري بل خنزیر به پرې خېجي او نه به خبر کړي ډاډه به یې والي تاسو یقین وکړئ چې خنزیر ډېر بې غیرته دی دې کتابونو کې دې موږ نه دي لیدلي ځکه خنزیر نه ممانعات هم راغلی دا بیزو ډېر غیرتي بیز نه دی بیز دا ډېر غیرتي شی دی بیزوګان هم لیدلي دي دا بیزوګان ډېر غیرتي دي ګورئ دا ښځې له بل سړی نه پرېږدي چې بله بیز ورسره دغه وکړي د بخاري شریف کې به راشي د عمرو ابن میمون روایت دی هغه وایي ما ولیده یو واقع ذکر کړې ده ښایسته واقع ده دې کتابونو کې ده هغه کې وایي زه یو ځای ته تلم یو غره ته او هلته د یو ښځې معلومه وي دا سړي ښځه معلومه وي دا نه وي چې پردي کټ ته څه ټایم خېږي نو پردي حجرې کټ نه وي هلکه تاسو پرې پوه شئ نو بس ښځې له دې دا بیزو ده دی ښځې ورته لاس داسې خو دغه کړی په لاس یې ورته سر ایښی دی نو بل بیز راغلی دی د دې ښځې په دې پرچ باندې چې کوم دی خو بوی کړی دی نو بس ایسته د دې خواهش را اوچت شوی دی د دې بیزو نو چې خواهش را اوچت شوی بل بیز خو ورته تیار ولاړ نو دې دا لاس را دې خوا کړی دی را دې خوا کړی دی او سړی پسې اوږده پرېښوده دې بل بیز سره چې کوم دی کار یې خیر وکړو ثواب یې وکړو تقاضا یې تبلیغانو خبره پوره کړه هغوی وایي تقاضې له ځم که نه تاسې پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ نو چې تقاضا یې پوره کړه نو چې دا بیزو راغله نو اوس ورو ورو لاس دغه کوي که نه چې دا سر لاندې که بیرته کېږي چې هغه پوه نه شي بس په دې دغه کې که نه ورو ورو بس ایسته بیز پوه شي پوه شه چې راویښ شه نو چې بل بیز یې هغلته ولیده نو شکي شوه چې شکي شه نو بس د دې دا سامان یې بوی کړو چې بوی کړه نو پوه شه چې دې سره بل څوک نږدې شوي بس ور منډه یې کړه هغه بیز یې را ونیو او چغې یې وکړه
او ځنګل کې چې کوم د غره کې چې کوم ځنګل د هغې نه ټول بیزوګان راورسېده. عمرو ابن میمون دا وایي بخاري شریف قصه ده، امام بخاري رحمه الله تعلیقاتو کې ذکر کړی را بشي نه چې بس را منډه کړه ټول بیزوګان را جمع شو په دوی خو کې ثابت شو او بس ګټې ټول اړي او راواخېسته په ګټو باندې ویشته. عمرو ابن میمون وایي زه هم ورته ولاړ. نو ګورئ دا حیواناتو کې دا غیرت شته دی، غیرت. او په قسم په خدای چې مسلمانانو کې غیرت اوس نشته. ښځې په غیرته دغه کوي، پردو ښځو له ګوري او خپلې ښځې نورو خلکو ته ښیي. پردو ښځو له کتل هم بې غیرتي ده، خپله ښځه بل ته ښودل دا غیرت دی که بې غیرتي ده؟ تاسو په خدای د دې نه انتهایي بې غیرتي بله شته دی. پخوا پښتانه تکړه اوس د جهان بې غیرته پښتانه دي که نه دي؟ موږ وایو پښتانه داسې او پښتانه داسې. پښتانه ښځې نه خلکو له ښیي. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ دا بې غیرتي کوي. چرګ د پنځل یو چرګ په یوه ګینټه کې د 15 چرګو سره جمع کولی شي، دومره طاقت پکې دی. او چرګ ډېر انصافداره خاوند دی، توره چرګ او سپینه چرګه نه ګوري چې کومه ورته میلاو شي بس ورخیږي. او بل دا دی چې بس په ډېران یې زر زر په 2 منټ نیم منټ کې کار خلاصېږي. ډېران باندې راونیسي او 2 منټه وچغېږي او بس کار خلاص کیږي. دې وجه نه حیات الحیوان تاسو لیدلی یو کتاب دی، هغه کې لیکلي دي تاسو دجاج وګورئ. د دجاج دغه قوت با ته چرګ ډېر ښه شی دی. چرګان څوک ډېر خوري نو قوت با بیا مضبوطوي، ځکه د کې قوت با مرکز دی که نه. تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. نه چرګ ګورئ ډېر غیرتي شی دی، غیرتي چې کومې ښځې سره یو ځل جما وکړه کومې چرګې سره، بیا خو د هغې چرګې ته بل سړی را نږدې شي چې بل چرګې ولیدل نو ټوپۍ به دا سره چې شوي او دا جنګ یې خو هم دا په دې خبرو جګړه یې که نه. دا تاسو ګورئ چې ته په ډېران باندې 2 چرګان ختي، دا تاسو وایي دا به همدې شي دي که نه. نور خو زه پوله پټی نشته، نه په پیسو جګړه ده، دا په همدې سره نښتي دي چې جګړه یې تاسو پوه شئ چې څه چل شته. غیرت پکې دی. او زمونږ په دې په خلکو کې مسلمانان نه غیرت تللی د ښځو غیرت. تاسو یقین وکړئ ملیان د جهان بې غیرته دي، ښځې دمئ. تاسو پردی ښځو له به ګورئ، خدای هم ښه که خپلې ښځې له ګورئ دا خپله خیره نه به درته حوله ښکارېږي. او چې پردی له ګورئ پردی نه به هم څه ونه شي او دا خپله به هم درته بده ښکارېږي. زه به دې تورې کور کې به د اختلاف چې پلانکۍ ښځه خو داسې وه او ته خو داسې نو زه به دې تورې. صحابو کې ولې قوت مضبوط و، طاقت پکې و، هغې پردی ښځو له نه کتل. او چې ته پردیو ښځو له ګورې دې له ګورې او هغې له ګورې او دې له ګورې او هغې له ګورې نو څه چل به کېږي؟ خپلې له چې ورځې نو ایله ټیزن به ایله به ټیزنې بیا ورنه مخه چې جوړې دلته یو کس واده کړی و، وایي بس د کار نه یم، وایي چې ور نږدې شمه ښه تکړه یم خو بس بیا هېڅ هر څه کار پرېږدي، سیګنل غیب شي نو بیا به څه کې. نو پردیو ښځو له کتل بلکل نه دي په کار. ګورئ دې کې ډېر احتیاط کوئ، دې 2 څیزونو کې ډېر احتیاط کوئ. یو دا دی چې پردیو ښځو ته به نه ګورئ. که خپلې ښځې سره ژوند سم د مزو تېروئ او د خوشحالۍ زندګي چې جنت نمونه یي، نو یو خبره دا ده، دا تجربې سره ثابته ده چې پردیو ښځو له مه ګورئ. او چې دې له وګورو هغې له وګورو دا زمونږ رشته داره ده، دا نه تاسې ملیان یئ، مونږ تاسو ملیانو نوم دی را پورې کړي. تاسو پې پوه شئ. نو ماما لور ده د ترو لور ده په تندر یې ولګوو ته زه ملا یم، بس پردو ښځو سره دغه نه ده پکار. تا چې که مجبوري ده چې کورلم سر ښکته کول یا کتل ورته نه دي، کته ګورئ به ورته نه. نو ابلح ان صدقه. دې حدیث کې یو 2 مسلې دي به سبا ووایو. یو دا دی چې وتر دی خو د مانځه باره کې ویل چې نور منځونه شته او ورته لا اله انت توا نور نشته مګر که نفلي کې نفلونه علاوه نور نشته. نو وتر نفل دی او که واجب دی. زمونږ مذهب دی چې واجب دی وایمه ثلاثه وایي دا سنت دی. نو دا زمونږ او د هغې اختلاف دی، دا به سبا ذکر. او یو دا چې نفل په شروع باندې لازمیږي که نه لازمیږي او به سبا ذکر کوو. درود شریف اللهم صل